ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. دی آیتی کریمه کې الله تبارک و تعالی دا بیان کړی دی چې دا ټول کائنات او دا ټول عالم دا د الله حکم ته خاضع دی او د هغه وجه ته او د هغه ذات ته ساجد دی، سجده کوونکی دی. الله دا بیان کړی دی آیت کریمه کې چې دا ټول عالم او دی کې چې څه دي دا د الله امر ته، د هغه بادشاهۍ ته، د هغه تصرف ته خاضع دي او تابعدار دي او د الله وجه او ذات ته ساجد دي او سجده کوونکي دي. الله فرمایي الم تر ان الله يسجد له، آیت نه ګوري چې یقینا الله تعالی سجده کوي د پاره او تابعداري کوي د پاره من هغه مخلوقات فی السماوات چې اسمانونو کې دي. سجده وی التذلل والخضوع، ځان ذلیل ظاهرول او خضوع کول، عاجزی کول. دا لغوي معنی ده د سجده. اصطلاحي معنی دا ده وضع الجبهة على الارض بقصد العباده، تندې په ځمکه باندې خودل د عبادت په قصد باندې او د عبادت په اراده باندې دې ته سجده ویل شي. او په دې سجده کې موږ ځان الله ته ډیر کمزور ښکارا کوو، ځان ورته عاجز او فقیر ښکارا کوو، محتاج ښکارا کوو. د الله تعظیم کوو، د هغه تقدیس کوو، د هغه ثنا کوو، د هغه صفت کوو، داغه حمد و تعریف بیانو. ځان څه کو په تذلل سره او په کمزوري ښکار کولو سره ځان کمزور ښکار کو، ځان ضعیف ښکار کو، فقیر او محتاج ښکار کو. او د سجدي یو لغوي معنی شو، یو اصطلاحي معنی شو. لغوي معنی ځان کمزور ښکار کول، اصطلاحي معنی دا تندې په ځمکه د عبادت په قصد باندې لګول. وس من فی السماوات سجده کوي هغه مخلوق چې اسمانونو کې دی، مراد د دینه ملائک دي او دغه رنګي مراد د دینه مقرب فرشتي دي. مقرب فرشتي جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت،